د خیبر ایجنسی نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې د سحر فرض منځ شروع وي جمع ولاړه وي نو سنت کول پکار دي او کنه جمع سره شاملېدل پکار دي. د سحر د سنتو تاکید په احادیثو کې راغلی دی او دارنګې د جمع هم فضیلت او تاکید احادیثو کې راغلی دی. دی وجې نه کوشش کول پکار دي چې دا دواړه فضیلتونه په یو ځل باندې حاصل شي. او سنت د علی وکړي چې د ده دا امید وي چې یو رکات را لاندې کولی شم یا کم از کم د دې فرضو قاعده را لاندې کولی شم نو سنت دې وکړي. که قاعده هم نه لاندې کېږي ټوله جمع ترې نه ځي نو بیا دې سنت پرېږدي. که قاعده لاندې کولی شي نو سنت دې وکړي. د جمرود یو بنده دا تپوس کوي چې د هر منځ سره یو قضا منځ کول دا به بهتر وي او که نفل کول به بهتر وي. که قضا منځونه کوم نو بیا رانه نفل پاتې کیږي. د چا په ذمه باندې چې قضا منځونه پاتې وي نو د دپاره د نفلو په نسبت باندې دا قضا منځونه راګرځول دا افضل دي او بهتر دي. د بادیزو سټاپ نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې کومو خلکو باندې سلام اچول منع دي. چاته سلام کول نه دي پکار. کم بنده چې د جواب ورکولو نه عاجز وي یعنی د سلام جواب کولی نشي وعلیکم السلام ویل نشي حقیقتا عاجز وي لکه یو بنده په خوراک سکاک کې مشغول دی نو دی جواب نشي کولی نو دته سلام مکوه. دی وخت کې سلام کول منع دي. یا شرعا عاجز وي لکه یو بنده په مانځه ولاړ دی یا بانګ وی یا اقامت کوي یا ذکر کوي تلاوت کوي یا د دینی علمونو تعلیم او تعلم کې مشغول دی خپل سبق چانوي یا بل ته سبق خي نو دی شرعا عاجز دی د جواب کولو نو دی وخت کې به ورته څوک سلام نه کوي. دارنګې قاضي چې په مجلس د قضا کې ناست وي فیصلې کوي نو مدعی او مدعا علیه دی سلام نه کوي. په مجلس د قضا کې فریقین د سلام نه کوي. پیغلې زنانه چې هغه پردی وي خور مور لور وغیره نه ده غیر محرم زنانه دي نه هغې ته سلام کول منع دي. یا یو بنده بې حجابه او بې پردی وي نو دته هم سلام کول منع دي. یا بنده اودسماتي ته ناست وي که وړوکې اودسماتۍ که لوی اودسماتۍ نو دته هم سلام منع دی. او دارنګې تاش وغیره چې څوک کوي شطرنج تاش وغیره په دې لوبه کې مشغول وي نو دته هم سلام منع. او هغه سړی چې هغه د خپلې بیبي سره په خبرو اترو مشغول دی نو دته هم سلام منع دی. که دې صورتونو کې چا سلام وکړو نو د سلام جواب ورکول واجب نه دی. د جمرود نه یو بنده تپوس کوي چې د جمعې په ورځ مانځه کې څو رکاته دي. آخري 2 رکاتو سنتو څه حکم دی؟ د جمعې مونځ 4 رکاته سنت موکده د فرضو نه مخکې دي 4 رکاته سنت موکده د فرضو نه رستو دي او د هغې نه رستو 2 رکاته نور هم سنت موکده دي. په دې کې د امامانو اختلاف دی خو مفتابهي قول دا دی چې دغه اخري 2 رکاته سنت لوستل دا هم افضل دی او په دغه 2 رکاتو کې به هم جمعه یادی دا د جمعې 2 رکاته دي. د سخیف الجمرود یو بنده سوال کوي که یو غل ډاکو مړ شي نو د هغه جنازه او غسل کیږي او که نه؟ داسې بنده چې مړ شي نو د کلي یو څو کسان دی په ده باندې د جنازې مونځ وکړي او د کلي چې کوم خاص مشران دي او خاص علما دي هغوی باندې ضروري نه ده چې د جنازه دي وکړي ځکه چې جنازه فرض کفایي ده. نو یو څو کسانو چې د جنازې مونځ وکړه د ټول کلي غاړه خلاصه ده. خو دا سړی چې غل او ډاکو دی نو دی قابل احترام نه دی قابل اکرام نه دی. نو خاص نیکان بزرگان علما د کلي مشران
هغوی دې د جنازه نه کوي او داسې عام یو څو بندیان دې جنازه وکړي. بل بنده وزیر ډنډ جمرود نه تپوس کوي چې د جنازې مونځ په وخت کې بعضې خلک د سپلی یې پخپو وي او جنازه کوي، بعضې سپلی وباسي د هغې د پاسه ودرېږي. نو سپلو سره جنازه کیږي او که نه کیږي؟ که بنده سپلی پخپو کړي وي، پیزار یې پخپو وي یا پیزار یې وویسته او په هغې د پاسه یې خپې کېښودې او مونځ یې کو. نو په دې دواړو صورتونو کې د دې پیزار پاکوالی ضروري دی. یعنې که دا د ګندګۍ نه دا پیزار پاک وي نو پخپو یې دي یا د دې پیزار د پاسه ولاړ دی نو مونځ وشو. او که دا پیزار ګنده و، په دې کې ګندګي وه، نو بیا په دې پیزار کې د جنازې مونځ ونه شو. دا کارخانو مارکیټ دغه ځای نه یو بنده تپوس کوي چې قرآن مجید لا ترتیب چا ورکړی دی؟ قرآن مجید باندې دا زبر زیر پیش چا لګولی دي؟ کله یې لګولی دي؟ قرآن مجید لا اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو په کمیټه باندې ترتیب ورکړی دی. آیاتونه سورتونه په هغه ترتیب کم چې پیغمبر علیه السلام کاتب وحی ته بخو چې دا فلانی آیات د فلانی صورت د فلانی آیات نه مخکې د فلانی صورت د فلانی آیات نه وروسته ولیکه. نو کاتب وحی صحابه کرامو هغه آیاتونه به لیکل، خو کتابي شکل نو، مختلف سیزونو باندې، کله کاغذ باندې، کله کاڼي باندې، کله سرمن باندې، کله اډوکو باندې به لیکل کېده او په یاد باندې هم و. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو په یو کمیټه باندې قرآن شریف کتابي شکل کې ولیکه. خو په دغه کتاب کې، په دغه مصحف کې د غنو قرائتونو لحاظ ساتل شوی. بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې دوباره دی لا یو ترتیب ورکړی شو چې په هغې کې د قریشو د قرائت مطابق لیکل وشو او بیا د هغې مختلف نسخې مختلفو دارالخلافو ته ولېږلې شوي. زبر زیر پیش د ټولو نه اول ابوالاسود د علي رحمت الله علیه کړي دي او بعضې وایي چې دا کار حجاج ابن یوسف کړی دی په یحیی ابن یعمر او په نصر ابن عاصم اللیثي باندې کړی دی. یو بنده د جمرود سوال کوي چې یو جینۍ د ګواهانو په موجودګۍ کې هلک ته ووایي چې په دومره مهر زه خپله نکاح تا سره کوم او هلک ورته وایي چې ما قبوله کړي، نو دا نکاح جایز ده او که جایز نه ده؟ نکاح دپاره دا شرط دی چې د دوو ګواهانو په مخ کې به وي. ایجاب قبول به د دوو ګواهانو په مخ کې وشي چې دا دوه ګواهان سړي وي او اصیل وي، غلامان نه وي، یا یو سړی او دوه ښځې د هغوی په مخ کې ایجاب او قبول وشي نو نکاح شرعا صحیح ده. بل یو بنده تپوس کوي چې تعویز وغیره په ذریعه باندې غل معلومیږي او که نه؟ په شریعت کې په غل باندې غلا ثابتېدو دپاره یا خو د دغه غل خپل اقرار دی چې او ما غلا کړې ده، یا دوه ګواهان معتبر چې هغوی شهادت وکړي چې د فلاني د فلاني ځای نه د فلاني کس نه غلا کړې ده. نو د دوو شاهدانو په شهادت یا د دې سړي په خپل اقرار باندې به په دغه غلا ثابتېږي. اوس د دې نه علاوه که څوک عملیات کوي په هغې باندې غل معلوموي نو شرعا په دې سړي باندې غلا ثابتېږي نه. په هره طریقه چې عملیات وي غلا په هغې باندې ثابتېږي نه. د جمرود یو بنده تپوس کوي چې یو داسې بیماري چې د هغې دپاره شراب څښل ضروري وي، دغه بنده په شرابو ژوندی پاتې کیږي، نو داسې حالت کې د شریعت څه حکم دی؟ شراب نجس دی، پلیت دی، په دې کې شفا نشته دی. بیا هم که یو بنده سخت بیمار دی او یو دیندار تجربه کار ماهر ډاکټر دا تجویز وکړي
چې د شرابو نه علاوه په بله طریقه د ده علاج نه کیږي، نو د مجبورۍ په طور باندې بقدر ضرورت اجازت شته، خو عام طور باندې شراب و علاج څوک کوي نه. یو بنده دا سوال کړی دی که یو هلک جهاد ته ځي او مور پلار ورله اجازت نه ورکوي، د ده لپاره څه حکم دی؟ جهاد کله فرض عین وي او کله فرض کفایي وي. چې کله جهاد فرض عین نه وي، فرض کفایي په درجه کې وي، نو دغه وخت کې دا هلک د مور پلار د اجازت نه بغیر جهاد لدی زینا، او که فرض عین شي نو بیا د مور پلار اجازت ته ضرورت نشته، لاړ دی شي. یو بنده وایي چې په کور کې ماشومانو ته د یو زنانه پی سکل، دې هکله څه مسله ده؟ کومې زنانه چې یو ماشوم له خپل پی ورکړل، نو دغه ماشوم د دې زنانه رضاعي زوی شو. څنګه چې خپل زامن لوڼه دي، نو دقه شانتې دا ماشوم یا ماشومه زوی لور رضاعي شو. د دې ماشوم که دا هلک دی، نو د دې زنانه د لوریانو سره د نوسو سره نکاح یې نه کیږي، او که دا ماشومه ده د زنانه ورله پی ورکړل، نو دا ماشومه د دې زنانه لور شوه، نو د دې زنانه د زامنو سره نکاح نه کیږي. یو سړي خپلې ښځې ته په مهر کې 2 لکه روپۍ 20 تولې کالې او د ده د پلار په جایداد کې حصه مهر کې ورکړله، روپۍ، کالی او جایداد. اوس د دې ښځې د خاوند وفات شو، نو دغه ښځه د خپل سخر نه د دې څیزونو مطالبه کوي، جایز ده او که ناجایز. نو کوم څیزونه چې د دې په مهر کې مقرر شوي دي د نکاح په وخت کې، لیکلي شوي دي او که نه دي لیکلي شوي، نو د هغې څیزونو مطالبه د دې حق بجانب ده. د خپل مهر مطالبه کولی شي. په مهر باندې په دې مرګ باندې د دې ښځې مهر ساقطېږي نه. که خاوند مړ شو نو د ښځې مهر غورځېږي نه. د مانځه په دوران کې یا قرآن شریف ویلو په وخت کې په ریډیو درس اورېدل جایز دی او که نه؟ کم وخت کې چې بنده مونځ کوي، نو د مانځه په دوران کې به دې درس ته غوږ نه ږدي، خپل مانځه ته به توجه کوي. داسې وخت کې به دې دغه درس پرېږدي، ځکه چې په یو وخت کې د بنده توجه یو ځای ته کېږي، نو یا به مانځه ته توجه کوي یا به درس ته توجه کوي. نو درس پرېږده، د خپل مانځه ته توجه وکړه. د سوړېزو نه یو بنده دا تپوس کوي چې یو واده شوې زنانه د خاوند نه خفه وي او د خاوند د کوره تللی وي، نو دا اوس هم د هغه نکاح کېده، نو بل چا سره نکاح کولی شي، نو د شته خاوند ښځه د بل چا سره نکاح کولی نه شي. کمې پورې چې هغه طلاق نی ورکړی، نو د بل سړي سره د دې نکاح کول حرام دي. که ویې کړله دا به زنا کوي. د سوات یو بنده وی چې ګانې اورېدل څنګه دي؟ ګانه اورېدل یا هغه خبرې اترې چې په شریعت کې ناجایز وي او د ښکلې اخلاقو خلاف وي، نو دا ګانه بجانه او د اخلاقو نه پرېوتې خبرې د بنده نه خیر او برکت زایله کوي، ختموي. موسیقي وغیره دا د بنده په زړه کې نفاق پیدا کوي. د دې وجې نه ګانه بجانه وغیره نه پرهیز پکار دی. یو بنده سره 3 تولې سره زر دي او 80,000 روپۍ قرضدار دی، دی به زکات ورکوي او که نه؟ 3 تولې سره زر چې دی بنده سره دي او دی 80,000 روپۍ قرضدار دی، نو دا بنده صاحب نصاب نه دی، په ده باندې زکات نشته دی. البته بعضې بندیان په سوال کولو کې خطا کیږي. کالی یې ښځې سره وي او قرضدار دی وي او دی دا دواړه خبرې یو کې، بیا د عالم نه تپوس وکړي، نو په دې کې عالم هم تېروځي، وایي په تا زکات نشته.
نو د ښځې سوال په ځای پاتې شو چې کالې د ښځې ملکیت د ښځې سره دی او سړی قرضدار دی، نو قرضدار خو سړی دی، ښځه خو قرضدار نه ده. هغې سره چې څومره کالې دی د هغې حساب کتاب دی وکړو، ښځه به د خپل کالي زکات ورکړي او خاوند یې غریب دی په هغه باندې نشته دی. دا هریچند یو بنده دا تپوس کوي چې حاجیان د عمرې کولو نه پس په مکه مکرمه کې مقیم وي، د اومې ذوالحجې پورې عمرې کولی شي که نه؟ حاجیان چې په مکه مکرمه کې وي نو دوی عمرې کولی شي، د حج نه مخکې هم او د حج نه پس هم عمرې کولی شي، البته ډېر ډېر طوافونه کول دا افضل دي. بادیزو یو بنده تپوس کوي یو سړی د موټر سایکلو کاروبار کوي او په نیټه موټر سایکل ورکوي، په نغدو په 50,000، په نیټه 3 میاشتې پس 65,000. دا 15,000 روپۍ سود دی او که نه؟ چې اغشتونکي سره خبره خلاصه کی، قیمت مقرر کی، نو دا سود نه دی. یو نرخ یې ورسره وکړه د قرضو 65,000 روپۍ باندې موټر سایکل ورکړه، خرڅوونکي وی ما در باندې په 65,000 خرڅ که، اغشتونکي وی ما په 65,000 واغشته، دې کې سود نشته. قرض شی ګران خرڅول سود نه دی، البته بې مروتي ده. باید داسې نه کوي چې په نغدو په 50,000، په قرضو په 65,000 تعین نه شو چې دا په 65,000 شو که په 50,000 او موټر سایکل یې ورکړه، دې کې مسله خرابه شوله. چې تعین وشو سړي وی زه په قرضو باندې اخلم، وی ما په 65,000 درکه، هغه وی ما په 65,000 واغشته، دې کې سود نشته. 15,000 روپۍ دغه زیاتي سود نه دی او دې کې ګناه هم نشته، خو البته بې مروتي ده. دا جمرود قدم کلي نه یو بنده دا تپوس کړی دی چې په کور کې سړی نشته، زنانه چرګه وغیره حلالولی شي او که نه؟ نو زنانه چې په طریقه د ذبح باندې پوهېږي نو دا ذبح کولی شي، که نارینه نه وي نو زنانه هم ګډه چیلی غوا میخه کور کې وي، چرګه چرګوړي وي، نو دوی حلاله کولی شي که په طریقه باندې پوهېږي. د مردان نه یو بنده دا سوال کوي چې د جایز څیزونو د سمګلینګ د عدن په هکله څه حکم دی؟ سمګلینګ کې د حکومت د قانون خلاف ورزي ده او د ملک دپاره نقصان هم دی او د سمګلر د عزت دپاره پکې خطره هم ده. د دې وجې نه سمګلینګ ناجایز. د داسې مال اغشتل او خرڅول په دې کې تعاون کول هم ناجایز. البته دې کې چې کومه ګټه حاصله شوله نو هغه حرامه نه ده. دې بنده سره خوراک سکاک کول دې کې هم څه ګناه نشته دی. دا ناګمان نه یو بنده دا سوال کوي چې په امتحان کې د استادانو ډیوټیانې لګي او خلک دوی ته ډوډۍ ورکوي، خوراکونه ورکوي، نو دا جایز او که ناجایز؟ د کوم استاد چې ډیوټي لګېدلې ده دې کومې علاقې ته ورغلی دی نو د هغې خلکو سره د مخکې نه د ده معمول څنګه و؟ که چېرې د ده د مخکې نه د دغې خلکو سره د خوراک سکاک وغیره معمولو، دغې خلکو دله طعام تلی دی، نو دا د زوړ معمول دی، په هغه زوړ معمول دله خوراک سکاک وغیره ورکول جایز دي. البته که د دې خوراک سکاک په وجه باندې د دې امتحان ورکوونکو هلکانو سره غلط طریقه باندې رعایت کوي، هغوی ته نقلونه وغیره د دې خوراک په وجه پرېږدي، نو دا خوراک سکاک یې ناجایز دی، د دې نه پرهیز پکار دی. یو بنده وایي چې د رمضان په آخري جمعه کې یو مونځ کېږي، هغې ته قضای عمري وایي، نو د دې څه حکم دی؟ قضای عمري چې د ټول عمر د منځونو د قضا په بدل کې کولی شي، منځونه ترې ټول عمر قضا شوي، د هغې په ځای باندې یو مونځ یا 2 مونځه یا د ورځې 15 مونځونه وکړي شي،
او دا د ورځې دا 5 لمونځونه د ټول عمر د قضا بدل شي، نو دا شریعت کې جایز نه دي. د دې قضا عمره په شریعت کې څه ثبوت نشته دی. دا تراویح لمونځ سنت موقت دی که غیر موقت دی؟ دا سوال د ناګمان نه راغلی دی. نو تراویح سنت مؤکده دی او په جمع باندې ادا کول هم سنت کفایي. که په یو محله کې په جماعت کې په جمع باندې تراویح ونه کړي شي، نو دا ټول خلک د سنت کفایي تارکین دي او ګناهګار دي. دا بخشو پل پیښور نه یو بنده دا سوال کوي چې د مړي خیرات خوراک جایز دی او که نه. د مړي د طرف نه غریبانانو باندې تصدق او خیرات کول هر وخت جایز دی، او میلمستیا ضیافت او میلمستیا او دعوتونه 3 ورځې پورې د مړي کور کې جایز نه دي. رسم و رواج پابندي هر وخت ناجایز ده. خیرات کول هر وخت جایز، رسم و رواج هر وخت ناجایز. دا خرکې نه یو بنده دا تپوس کوي چې د جمعه ټوپۍ یا رومال په سر وتړلی شي او مونځ کیږي، نو دا څنګه ده؟ په سرتوره باندې مونځ کول د سړو دپاره دا مکروه دي. نو د سرتور یو سر په ځای باندې سر پټول دا افضل دي. د جومات هغه ټوپۍ چې د پلاستیک یا د میزرو وغیره جوړه ده، دا ټوپۍ که یو بنده په سر کېږدي نو دی پکې واده لتلی شي، غم خادی لتلی شي که نه؟ که چېرې په دې کې غم خادی له واده لتلل دته مناسب ښکاري نو مونځ دې هم پکې وکړي، او که نه غم خادی له په دې ټوپۍ کې ورته ځان بدې ښکاري نو د خدای په مخ کې په داسې ټوپۍ کې مونځ کول مکروه. ښه خبره دا ده چې ځان له دې ښه مزېداره ټوپۍ بنده واخلي او په سر دې کې په مانځه کې هم د مانځه نه غیر هم. د کار په جامو کې مونځ څنګه دی؟ نو د کار په دې خیرنو جامو کې مونځ مکروه دی. مانځه ته چې ودرېږې نو ښکلې جامې ښکلې لباس واچوه. یو بنده وایي چې یو بنده سپینه ګیره ده، په دې نکریزې لګول څنګه دي؟ نو نکریزې لګول جایز دي. سړی په ګیره باندې نکریزې لګوي او د لګوي جایز دي. البته خالص تور رنګ لګول جایز نه دي. که یو سړی جهاد لځي او د سپینو ویښتو له تور رنګ ورکړي چې په کافرو روب راشي چې دی ځوان دی، نو مجاهد دپاره د ګیرې ویښته د سر ویښته تورول جایز دي. یا یو سړي ګیره سپینه ده او ښځه پیغله ده او هغه ورته وایي چې ویښته تور کا، نو د دې ښځې په وینا باندې سړی ګیرې له تور رنګ ورکولی شي. دا 2 عذره شرعا د دې په وجه باندې ګیره تورول جایز دي. خالص تور رنګ ښه نه دی، مجاهد له یا د پیغلې ښځې خاوند له جایز. د دې نه علاوه که د نکریزې او تور رنګ ګډ کړي شي او نسواري رنګ ته جوړ کړي شي، خالص تور رنګ نه وي نسواري رنګ وي، دا جایز. دا جمرود یو بنده دا سوال کوي چې په یو انسان باندې بد نظر لګي، د دې دپاره څه پکار دي؟ په کوم انسان باندې چې د چا بد نظر لګي نو دی په ځان باندې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس اولولي، په ځان د دم واچي نو د بل چا نظر به په ده باندې لګي نه. یو علاج یې دا دی. او بل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا آیات 3 ځله په ځان د دم واچي نو په ده به د چا نظر لګي نه. که یو نظرباز سړي وي هغه په خلکو باندې نظر اچوي او خلکو ته نقصان رسیږي، نو هغه له څه پکار دي؟ دغه نظرباز بنده که یو ښکلی بنده یا یو ښکلی څیز وویني نو دی وایي چې ماشاء الله، نو د بد نظر به خلکو ته نقصان نه رسوي. د حیات آباد نه یو بل بنده دا سوال را لېږلی دی چې د امام کور د مسجد سره جوخ دی، لوډ سپیکر هم د امام په کور کې لګېدلی دی، مایک هم د امام کور کې دی، امام صاحب د کور نه اذان کوي. دا مسله څنګه ده؟ بهتره دا ده چې
چې دا اذان د مسجد نه بهر په اوچت ځای باندې وکړی شي، ځکه چې بلال رضی الله تعالی عنه به اذان کو نو د مسجد نه بهر د بني نجار قبیلې یو زنانه و د هغې په کوټه باندې به ودرېده او اذان به یې کو. که جومات نه خارج بهر یو ځای جوړ کړی شوي د اذان دپاره نو هغه ځای کې هم اذان کولی شي. د لوډ سپیکر د حفاظت په خیال باندې که دغې کور کې لګېدلی وي نو خیر دی. بل یو بنده میچنی نه سوال کوي چې په کور کې سپی ساتل جایز دي او که نه. سپی ساتل شوقیه جایز نه دي، ګناه ده. البته که سپی د څوکیدارۍ دپاره ساتلي وي، د څاروو یا د پټي وغیره حفاظت دپاره د څوکۍ دپاره سپی ساتلی شوي نو جایز. یا یو سړی د ښکار شوق کوي نو هغه د ښکار دپاره سپی ساتلی وي او هغه له ټریننګ ورکړي وي نو د دغې سپي ساتل هم جایز دي. د دې دوو ضرورتونو نه علاوه هسې شوقیه سپي ساتل بل اتفاق ناجایز او ګناه ده. دا یو جینۍ د واده په وجه باندې د جینۍ پلار د هلک د کور نه څه پیسې اخلي نو دا جایز دي او که نه. البته نکاح شوې ده، د دې پیسو په اخیستو باندې په نکاح اثر نه دی پروت دی، خو دا پیسې جایز نه دي. د هلک د کور نه د جینۍ په سر پیسې اخیستل ناجایز دي. دا پېښور نه یو بنده دا سوال رالیږلی دی، یو سړی صرف فرض مونځ کوي او سنت نه ادا کوي، نو په فرضو کولو باندې خو د فرضو ذمه فارغه شوه، غاړه خلاصه ده. خو دې بنده چې سنت ونه کړل نو په دې باندې ګناهګار دی او د پیغمبر علیه السلام مخکې به ډېر سخت ملامتي چې دې سنت ولې نه کوي. نو سنت هم کول لازمي دي، ودې کي هسې بې څه دی سنت نه پرېږدي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې زنانه لپاره د نوکرۍ اجازت شته او که نه. که زنانه داسې نوکري کوي چې د هغې تعلق د زنانو سره یې د پردو سړو سره پکې ملاوېدل ملاقات وغیره نه وي او په پرده کې نوکری ځای ته ځي او هلته هم پرده وي، واپس راتلو کې هم پرده وي، بې ستري پکې نه وي، پردو نارینهو سره ملاقات پکې نه وي، شرعا د دې د شان سره مناسب کار وي نو داسې نوکري جایز. او که د بې پردګۍ سوال پکې راشي، د پردو سړو سره ملاقات پکې راشي نو بیا جایز نه. پېښور نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو بالغه جینۍ د خپل نکاح په معامله کې تر کم حده پورې خودمختاره ده. بالغ جینۍ ته د واده په باره کې شریعت اختیار ورکړی دی نو چې د دې په قام کې د دې همسیال بنده وي نو د دې په رضا باندې به د هغه سره نکاح وکړي شي. پلار به پېښور نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو بالغه جینۍ د خپل نکاح په معامله کې تر کم حده پورې خودمختاره ده. بالغ جینۍ ته د واده په باره کې شریعت اختیار ورکړی دی نو چې د دې په قام کې د دې همسیال بنده وي نو د دې په رضا باندې به د هغه سره نکاح وکړي شي. پلار به په داسې ځای نه مجبوري چې هغه ځای د دې خوښ نه وي او پلار یې په زور باندې ورکوي. پلار یا بل کس په زور دی ورکوي نه چې د دې پې رضا نه وي. که د دې رضا نه وي او دا بالغه وي غیر د رضامندۍ نه بل چا نکاح وکړه، دا نکاح نامنظور ده، شوې نه ده. البته که دې د نکاح په وخت کې اجازت وکړه نو دا نکاح شوې ده، بیا د دې اختیار ختم شو، خو بل څوک دی دا مجبوری نه. یو بنده دا تپوس کوي چې د یوې زنانه خاوند مړ شو او د بل سړي سره نکاح وکړله نو د هغې مخکیني مړ شوي خاوند په ترکه کې د دې حصه شته او که نه. مخکیني خاوند سره چې کله د دې نکاح وشوله نو مهر خو یې لازم شو. اوس دغه مړ خاوند که د مال مالکو نو په میراث کې د دې کونډې ښځې حصه شته. که د دغې مړي بچي وو نو د دې ښځې 8مه حصه او که بچي یې نو نو د دې ښځې 4مه حصه.
نو په دویم خاوند کولو باندې د لومبني خاوند د مال نه ترکې نه محروم کېدل نشته دی. د هغه مړ خاوند نه به مهر هم اخلي او د هغه په مال کې به د میراث حصه هم اخلي، محرومه کېږي به نه. دا ملاسو نه یو بل بنده دا سوال کړی دی چې د سند په علاقه کې داسې رواج دی چې یو زنانه د خاوند د قبیلې نه نه وي، نو هغې ته د خاوند د مال نه حصه او میراث نه ورکیږي. نو داسې کول شرعا جایز دي که ناجایز؟ اسلامي قانون کې که دا ښځه د سړي د قام او قبیلې او خاندان نه دا او که نه دا، خو چې نکاح یې وشوله نو دا د دې سړي ښځه شوله. مهر هم د دې حق دی، او که دا سړی وفات شي نو د دې ښځې په میراث کې هم حق شته. د خاندان نه دا یا نه دا، دا سوال نشته دی. دا رواج غلط دی، د شریعت نه مخالف دی. دا باړې نه یو بل بنده دا سوال کوي نیا نوسي ته پی ورکولی شي او که نه. نو نیا به وقت ضرورت نوسي ته پی ورکولی شي، خو که نیا خپل نوسي ته پی ورکړل نو د دې نیا په خاندان کې د دې نوسي د واده حق ختم شو. دا نوسې د دې نیا په خاندان کې واده نشي کولی. د تره لور کوي که د ترور لور کوي که د ماما لور کوي، خو چې د دغه نیا بچي دي نو څوک به یې خورزه شي او څوک به یې خورزه او څوک رواره وغیره رضاعت په مسله کې، نو نکاح یې کېږي نه. نو د دې نیا د خاندان نه بهر به دا ماشوم بیا واده کوي. دارنګې روندار لیور ته پی ورکولی شي. ماشوم لیور که د ده د پیو بل څوک نی نو دا روندار وله پی ورکولی شي، خو د رضاعت مسله چې پکې راشي وروسته پکې دغه پیچیدګي راځي چې د نکاح انتظام به دې خاندان نه بهر وي. یو مور د لور رشته په شرط سره ورکړه، و لور دغه رشته ونه منله او د خپلې مرضۍ نکاح یې وکړه. داسې صورت کې دا جینۍ نافرمانه ده او که نه. جینۍ چې عاقله بالغه وي نو دا د خپلې خوښې بنده سره نکاح کولی شي. که دغه بنده د شریعت موافق صحیح و او دې جینۍ ورسره نکاح کړي نو دا د مور نافرمانه نه حسابیږي. او که مور چاله ورکوله شرعا هغه بنده نیک و او دې جینۍ چې ته ګډوډ بنده سره نکاح کوله نو اوس دا د مور نافرمانه حسابیږي. یو بل بنده دا سوال کوي چې د وړوکي اختر په ورځ روژه نیول څه حیثیت لري؟ د ورکوټي اختر په ړومبۍ ورځ باندې شرعا روژه نیول جایز نه دي، او د لوی اختر ړومبنۍ ورځ، دویمه، دریمه او څلورمه ورځ باندې هم روژه نیول جایز نه دي. په کال کې دا 15 ورځې دي چې په دې کې روژې نیول جایز نه دي. دې ته ایام منهیه وایي. د ورکوټي اختر ړومبۍ ورځ روژه مه نیسه، نو که په دویمه درېیمه څوک روژه نیسي اجازت دی. د لوی اختر په ړومبنۍ ورځ باندې د صبح صادق نه تر قربانۍ وخته پورې خلک خوراک سکاک نه کوي. دې ته نیمه روژه یا ساختي روژه خلک وایي. دا ټکې غلط دی. دا روژه نه بلکې دې ته امساک وایي. ثواب پکې شته خو روژه نه ده. روژې نوم وله مه ورکوئ. بل یو بنده دا تپوس کوي چې د ماسپښین او مازدیګر په وخت کې په مونځ کې امام جهر نه کوي، د دې څه وجه ده؟ په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام چې به مونځ کو په مانځه کې به جهر کو، نو کافرانو چې به د قرات آواز واورېده نو رابغلل، نو پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو ته به تکلیف رسو. نو الله پاک حکم وکړ چې د ماسپښین او مازیګر په منځونو کې جهر مه کوئ چې دا کافرانې نه اوري او تاسو نه تنګوي. د ماښام په وخت کې به د کافرانو شرابونه وغیره سکل، په هغې به مشغول وو، او ماسخوتن به بیا نشه شوي وو او د سهار به اوده پراته وو. نو د ماښام، ماسخوتن او سهار مانځه کې جهر په خپل حال پاتې شو، او د ماسپښین او مازیګر جهر د کافرو د تکلیف رسولو په وجه باندې منع شو، تر اوسه پورې منع دی. د ماسپښین د جمعې په ورځ باندې بیا جهر په جمعه کې ولې دی؟ نو په مکه مکرمه کې د جمعې مونځ نه و،
مدینه منورې ته چې صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام ورسېدل نو په هغه ځای کې د جمعې مونځ شروع شو او په مدینه منوره کې د کافرو روب داب نو نو په هغې جمعې مانځه کې جهر شروع شو. عام ورځو کې د کافرو په وجه د ماسپښین مونځ کې خاموشي راغلی ده او د جمعې مونځ په داسې ځای کې شروع شو چې د کافرو غلبه پکې نه وه نو هلته جهر په خپل حال پاتې شو. جمرود نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو انسان ډېر کلکه توبه وویستله، توبهګار شو، په صدق یې توبه وویستله او د هغې نه وروستو بیا ترې نه ګناه وشوله، توبه یې ماتې شوله، د ده باره کې څه حکم دی؟ ده چې مخکې په صدق کومه توبه ایستې ده هغه الله ته قبوله ده او انسان نه سهوه وشوله او د ګناه کار یې بیا وکړه، بیا دې په صدق توبه وباسي، دا توبه به هم الله پاک قبوله کړي. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. څنګلې په مانځه کې د سجدې په حالت کې په ځمکه لګول دا مکروه دي. یعنې سړی چې مونځ کوي او دې سجدې له لاړ شي نو د لاس دواړه تلي دا به په ځمکه لګېدلي وي، دا ګوتې به بالکل مخامخ قبلې ته وي او د څنګلې نه اخوا ته لاس، د دې مړوند نه اخوا لاس، مړوند نه تر څنګلې پورې د لاس دا حصه دا لیچې دا به د ځمکې نه اوچتې وي. که دواړه لیچې او څنګلې په ځمکه ولګېدې نو د سړو دپاره دا کار مکروه دی. البته زنانه به دواړه څنګلې په ځمکه باندې لګوي. یو بل بنده د هنګونه دا تپوس کړی دی چې د ماشوم د پیدا کېدو نه پس د هغه د سر ویښته چې لرې کړي شي نو دا به بیا په روانو اوبو کې یا ورچې یا بیا په قبرستان کې ښخی. دا خبره څنګه ده؟ نو د ماشوم په 9مه ورځ باندې عقیقه یو سنت طریقه ده، یعنې د ماشوم د طرف نه ګډ یا چیلې ذبح کړي شي او په دغه ورځ د دې ماشوم سر اخریلی شي. هلک وي که جینۍ وي نو د دې ماشوم سر اخریلی شي او ښکلې نوم ورله کېښودی شي. بیا دغه ویښته د چاندۍ سره وتللی شي او د هغې قیمت چاله خیراتي ورکړي شي. نو دغه ویښته به چېرته په پاک ځای کې دفن کړي شي. ضروري نه ده چې دا یې په سیند کې واچولی شي، چېرته پاک ځای کې دې دفن کړي او که په روانو اوبو کې واچولی شي نو هم جایز دی، څه مکروهوالی پکې نشته دی. یو بل بنده د تنګي دا تپوس کوي چې زنانه د سړو په امامت کې مونځ کولی شي او که نه، او زنانه د زنانو امامت کولی شي او که نه. زنانه د سړو په امامت کې مونځ ادا کولی شي، یعنې چې سړی امام وي او ورپسې سړي ولاړي وروستو ورپسې زنانه هم د جمع د مانځه نیت وکړي نو کولی شي، خو شرط پکې دا دی چې د امام به د زنانو د امامتۍ نیت کړي وي. که امام د زنانو د امامتۍ نیت نه و کړی او زنانه ورپسې ودرېدله نو فقه حنفي کې د دې زنانه مونځ نه دی شوی. زنانه د زنانه امامت که کوي نو دا مکروه دی، مکروه تحریمي یعنې ناجایز دی. لا خیر فی جماعت النساء وحدهن، د زنانو چې ځان له جمع وي یعنې امامه هم زنانه ده او مقتدیانې هم زنانه دي نو دا جمع مکروه ده، دې کې خیر نشته دی. البته که په کور کې 2 خویندې وي 3 خویندې وي او د قرآن حافظانې وي او دوی په رمضان کې په تاراو کې د قرآن ختم کوي نو یوه خورې امامه شوه او یوه یا 2 ورسره مقتدیانې شوې، د قرآن د یادولو په غرض باندې که دوی داسې وکړل نو د 2 کسو پورې اجازت شته، د دې نه که زیاتې مقتدیانې ودرېږي ورسره جمع کوي نو بیا اجازت نشته دی. دا سړو امام د صف نه مخکې ولاړ وي او دا د 2 کسو 3 کسو چې زنانه امامه وي نو دا به په صف کې منځ کې ولاړ مخکې ودرېدی نشي. یو بل بنده د ورسک روډ نه سوال کوي چې په اسلام کې د سر پټولو دپاره څه حکم دی؟ د نارینه او د زنانو دپاره یو حکم دی که جدا فرق یې څه دی؟ په اسلام کې د زنانه دپاره سر پټول فرض دی، که د مانځه په حالت کې وي او که د مانځه نه غیر حالت وي نو د زنانه سر پټول فرض دی. که سر ښکاره وي او مونځ یې وکړه نو د زنانه مونځ ونه شو.
عورت دی سر پټول، دا سر عورت دی، سر ویښته پټول یې فرض دی، که ښکاره لمونځ یې کو نه کېږي لمونځ. همدارنګ که نری جالداره لوپټی په سر وه، په هغې کې ویښته ښکاره کېدل، نو هم د زنانه لمونځ نه کېږي. سټه لوپټه وغیره په سر دې واچي او سر دې پټ کړي. د نارینهو دپاره په سرتوره لمونځ خلاف سنت دی. کم از کم ټوپی د په سر کي، پټکې په سرول اعلی او بهتره طریقه ده. پیغمبر علیه السلام ټوپی هم په سر کړې ده او پټکې هم په سر کړې دي. بل یو بنده دا تپوس کوي د حیات آباد نه، یو زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر ځي، سیل صفا دپاره ځي، نو د دې په هکله د شریعت څه حکم دی؟ د خاوند حق په ښځه باندې دا دی چې زنانه نفلي روژه نیسي، نو د خاوند د اجازت نه بغیر نه دی نیسي. که دا نفلي منځونه کوي، نو د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي منځونه دی نه کوي. نو چې نفلي روژه او نفلي منځونه د خاوند د اجازت نه بغیر جایز نه دي، نو د کوره وتل بغیر د اجازت نه، د خاوند د اجازت نه بغیر سیل صفا د وپاره وتل هم جایز نه دي. یو بل بنده دا تپوس کوي چې د یو مسلمان زنانه دپاره پرده څومره ضروري ده؟ جواب دا دی چې کله زنانه د خپل کور نه بهر ځي د یو ضرورت په وجه باندې، نو دغه وخت کې بورقه یا یو لوی پړونې د سر نه خپو پورې د ځان نه تو کي چې د بدن هیڅ یوه حصه پکې خلکو ته ښکاره کېږي نه. سورة احزاب کې الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے پیغمبر علیه السلام ته خپلو بیبیانو ته او خپلو لوریانو ته او عامو مسلمانانو زنانو ته حکم ورکړه چې دوی د خپل پړونې استعمال کړي. جلباب هغه لوی څادر ته وایي چې د سر نه خپو پورې زنانه پکې پټېږي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې پړونې اندازه داسې بیانوي چې د سر نه خپو پورې به پکې د زنانه پټه وي، مخ به یې پټ وي، پوزه به یې پکې پټه وي، صرف یوه سترګه به ښکاري چې په یو سترګه باندې دا ځان ته لار معلوموي. نو چې کله زنانه د یو ضرورت په وجه باندې د کوره وځي، نو د قمره پرده دې وکړي. بل یو بنده د پاوګي نه دا سوال کوي چې روژه بندول د اذان سره پکار دي که د اذان نه مخکې؟ پېشمني کې روژه بندول د اذان سره پکار دي که د اذان نه مخکې؟ یا داسې چې 15 منټه مخکې د جومات په لوډ سپیکر اعلان وشي چې روژه بند کې، او موږ سره همدقه 15 منټه پاتې وي چې دې کې خوراک وکړو، نو دې کې څه حکم دی؟ د پېشمني دپاره وقت شریعت متعین کړی دی چې هغه صبح صادق دی. بیا د هغې اندازې په دې مروجه نقشو کې لیکلی شوي وي. که په خپله څوک ټیم پیژني خو په خپله دې معلوم کړي، که نه پیژني نو دغې نقشو مطابق د پېشمني اخري ټیم ښودلی شوي وي. نو دغه وقت متعین دی. اوس دا ګوګو وهل یا د جومات نه اذان د هغه وخت داخلېدو یو علامه ده چې د چا ګړی صحیح وي، خپلې ګړی ته دې وګوري چې دا ګوګو وهل یا دا بانک په صحیح ټیم باندې شوی دی او که نه. که په صحیح ټیم باندې ګوګو والی شو یا بانک وویلی شو، نو د خوراک وخت بالکل ختم شوی دی. اوس دې نه پس خوراک کول په دې به روژه ماته شي. د اذان په وخت کې خوراک کول په دې روژه ماتیږي، روژه ونه شوله. د مردان نه یو بنده دا سوال کوي چې د شهادت او د شهید په حقله اسلامي تعلیمات څه وي؟ دا شهید 3 قسمونه دي. اول دنیوي شهید، یعنی د دنیا احکام په د شهید نافذ کیږي. نه دا هغه شهید دی چې دله به غسل نه ورکیږي، خاص کفن به ورته اغوستی نشي،
خپلو جامو کې به دفن شي او غسل به نه ورکېږي. دا د تعریف دار چې دا عاقل بالغ مسلمان چې د پاکۍ په حالت کې په ظلم باندې قتل کړي شي په داسې آله چې په هغې باندې عموما وجل کېږي لکه وسلې، چاړه، چاکو، ټوپک، تماچا وغیره. او د ده په دې قتل باندې مال یعنی دیت لازمیږي. او د گزار نه وروسته د درنګ تیر کړی نه دی او وفات شو، نو دې ته دنیایي شهید وایي. دله به غسل نه ورکېږي او په خپلو جامو کې به کفن کړي شي، مستقل کفن به ورله نه وي، خاص کفن نه. دویم قسم شهید هغه دی چې په ده باندې اخروي احکام د شهید نافذ کېږي، یعنی په آخرت کې ثواب کېږي او د دنیا کې په د شهید احکام نه وي. د هغې مثال به داسې لکه په طاعون باندې یو بنده وفات شو، د ګېډې په بیماری وفات شو، په اوبو کې، په سیند کې، په نیر کې، په ارټ کې، په کوی کې، په تالاب کې ډوب شو، غریق ورته وایي، په اور وسوځېده. نو دا قسمه په بیمارو کې چې بندیان وفات شي نو دته د آخرت د شهادت مرتبه ملو ده، د دنیا نه. یا یو زنانه د ماشوم په پیدا کېدو کې وفات شوله. دریم قسم شهید هغه چې د دنیا شهید دی، د آخرت دواړه احکام پې راځي. هغه بنده دی چې د الله په لار کې د کافرو سره د جهاد په موقع باندې ووجلی شو، نو دی دنیوي اخروي شهید دی. او د نیت او اراده هم صحیح وي نو د باندې د دنیا او د آخرت د شهید اطلاق کېږي. د مردان نه بل یو بنده دا سوال کوي چې بعضې سړي د خولې نه ښځې ته دا الفاظ وخیږي چې مورې، نو ښځې ته مور ویل د دې څه حکم دی؟ نو داسې الفاظ خپلې ښځې ته ویل مکروه دي. مور یا خور ویل دا مکروه دي، البته په دې الفاظو باندې به طلاق واقع نشي. د نوخار نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې فرقه بندي د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د الله حکم دار چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د الله رسۍ ښه مضبوطه ونیسئ. واعتصموا بحبل الله، د الله په رسۍ باندې یعنی دین اسلام باندې منګولې ولګوئ، مضبوطې ونیسئ. ولا تفرقوا، ډلې ډلې کېږئ ما. اول وایي چې د الله رسۍ دا ونیسئ، او بیا وایي ولا تفرقوا، خپلو کې اختلافات، تفرقه، ډله بازي. ټولو مسلمانانو ته د الله حکم دار چې په اتفاق اوسېږئ، جدا کېږئ ما، یو موټی شئ، د الله حکمونه ومنئ. د صدر ګړی پېښور نه یو بنده د ذخیره اندوزۍ په حق کې تپوس کوي چې کله په یو قوم باندې د غلې وغیره تنګسیا راشي او دغه وخت کې د دکاندار وغیره سره مال پروت وي او دی یې نه خرڅوي، په دې قوم باندې مصنوعي ګراني راوستو دپاره ذخیره کې مالونه، نو دا ذخیره کول شرعا حرام. د عوامو ضرورت پوره کول پکار دی او د ګرانوالي په تمه باندې څه کېښودل جایز نه دي. البته که د خوراک اشیا وغیره عام خلکو ته کلو مارکیټ کې په اسانه باندې ملاویږي او بیا دغه وخت کې یو بنده څه کېدي چې وروسته به یې خرڅ کړم ګران به خرڅ شي، نو دا ذخیره اندوزي ګناه نه ده. دا بټګرام نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د غریبۍ د وجې نه خپل بچي قتلول څنګه دي؟ دا جاهلیت په زمانه کې یو غلط رسم و چې د چا به لور پیدا شوله نو دی به شرمېده چې دا به غټه شي، بیا به دا واده شي، د دې به خاوند را روان وي، نو خلک به چې دا د فلاني د لور خاوند دی، نو زه به څه کومه؟ نو د دغې شرم نه د ځان بچ کولو دپاره خپله ماشومه لور جمدی به یې ښخه کړله. نو دا د بچو د وجلو یو غلط رسم د جاهلیت په زمانه کې و. دویم، کله کله به بنده ویل چې زما خپل حال دی وخت کې خوښه دی، خو آینده زمانه کې که زه غریب شمه نو زما دا بچي به څه خوري، دی له به د کمې پیدا کوم، نو د دې یارې نه به خپل بچي قتل کړل چې دوی زما نه خوراک غواړي. دا هم د جاهلیت د زمانې یو طریقه وه. چا به داسې کول چې اوس وخت کې را سره خوراک نشته، زه به څه خورم، بچي به څه خوري،
بچی به قتل کی چا به اوس خو زما حال خدي خورستو به غریب شم نو د بچی به مې سخوري دیله به قتلول نو الله د دې د پاره حکم را لېږلی چې ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم خپل بچی د غریبۍ د وجې نه وجنې ما تاسو تم منګ رزق درکو ستاسو د بچو تم منګ رزق درکو روزي رسان الله دی خپل بچی وجل جایز نه دی د فقیرۍ د وجې نه دا بورډ تاج آباد نه یو بنده دا سوال کوي چې صدقه یا خیرات د الله پاک نه سوا د بل په نوم باندې کول څنګه دي دا الله په نوم باندې منښته کول او خیر خیرات کول دا عبادت دی او په دې کې ثواب دی که یو بنده داسې منښت وکړي که الله زما فلاني حاجت پوره که نو د فلانی بزرگ په قبر باندې به دومره نغدې پیسې کېدم یا به دومره د خوراک شی وړم دا جایز نه دی او که داسې وایي که زما فلانی حاجت پوره شو نو د فلانی بزرگ د پاره یا د فلانی بزرگ په نوم باندې مې دومره منښته کړې ده نو داسې منښته کول په دې باندې اتفاق دی د امت چې دا منښته باطله ده دا حرامه ده او که دا د خوراک شي د دې خوړل حرام دا ځکه چې دا منښته د مخلوق د پاره وشوله او منښته او نظر دا عبادت دی او د الله نه بل چا لپاره جایز نه دی چې پیدا شولې دنیا شولا رڼا حبیبا د پاک الله